د فرانس غوندې ملک ته تر اوسه پورې جواب میلو نه شو. او چې څوک د جواب دپاره راوځي او چا د خپل غیرت ایمانی مجبورۍ څنګه یو مسلمان برداشت کی، زما د محبوب بے ادبی او ګستاخی کیږي، زه په آرام کینم. حالانکه مسلمانانو مونږ حالات ګورو، تاسو وګورئ چې د دوی په عزت باندې خبره راشي، وزیر اعظم داسې په خپل زنه باندې لاس راکاږي، ته به مانه څنګه بچ کېږي. چې د دې د جرنیل په عزت باندې خبره راشي نو زه به په خپله ځم او زه به دا فلانې راولم، زما د هغه فلاني سره دړه په یو ګوټ او تصور کې مې ورسره په ړه کې څه مینه نشته، خدای دې دواړه غرق او تباه کړي. خو صرف دومره وایم چې د جرنیل په عزت خبره راشي ته په خپله ګیره لاس راکاږې، په خپله ګیره خو دې نشته، په خپله زنه باندې، او بیا وایې چې زه به په خپله ځم او زه به دې ګیرومه. چې زما د حضور عزت خبره راشي نو بیا لاړې د هغې په فورم باندې دې ووې چې کم نوجوان، کم غازی اسلام، کم شهید ناموس رسالت، 18 کلن نوجوان د ټول امت مسلمه سترګې اوچتې کړي دي، د حضور د ګستاخ نه سټ پرې کړی دی. د حضور د ګستاخ چې کم دی هغه ګستاخ یې خپل عبرتناک مقام ته رسولی دی، ته ودرېدې او تا دا ووایي چې د ده د عمل زه مذمت کومه، او پکار چې ټول مسلمانان مذمت وکړي. زه وایم ته مذمت وکړه او د حضور عاشقان د هغه دغه عمل ته په دواړه لاسه باندې سلام پیش کوي. بل طرف ته عزتمندو دا خو د حکمران جماعت خبره ده، بل طرف ته چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي د هغوی درنې، د هغوی جلسې، د هغوی جلوسونه، د هغوی ستړې، د هغوی تکلیفونه د څه دپاره دي؟ ووټ کو عزت تو ووټ له عزت ورکې. زه وایم صحیح شوه، یو جایز مطالبه به یې پکار ده، خو چې ټولې دنیا ته د چا د وجې نه عزت میلاو دی، چې ټول عالم انسانیت ته د چا نه عزت میلاو دی، چې د هغه مبارکو د عزت خبره راشي نه یو جلسه شته، نه یو جلوس شته، نه یو بیان قدر شته. چې د پښتنو د عزت خبره راشي نو مونږ ټوټل چې کوم دی د سرو کپړو سره به په اسلام آباد کې ناستي یو، او چې تر څو مو د وزیر داخله د اعجاز شان استعفا نه اغوستې مونږ به نه راځو، په ما کې د فلاني بابا وینه ده او په ما کې د فلاني بابا غیرت دی. زه وایم بالکل صحیح ده، په دې مطالبه کې در سره مونږ هم یو. حقیقت دی چې چا د پښتنو په عزت باندې ګوته اوچته کړې ده، تپوس دې کول غواړي. د پښتنو ډېرې قربانۍ دي، زما په دغه کې تا سره اختلاف نشته، خو صرف دومره یو دعوت فکر در کوم، که د پښتنو عزت دی او که د پنجابیانو عزت دی، که د سندhiانو دی او که د بلوچیانو دی، چې د هر چا عزت دی، والله العظیم زما او ستا د ټولو عزت د حضور د خاطره قایم دی. او د پښتنو او د پنجابیانو او د بلوچیانو داسې د کروڑها نورو جهانونو عزتونه د حضور علیه السلام د قدم د خورو نمزار او قربان شه. زما د حضور د عزت خبره راشي نه در نشته، نه جلسه شته، نه خبره شته، نه دا ستا په دستور کې شامل دي، نه دا ستا په منشور کې شامل دي. آخر تا کلمه د چا ویلې ده؟ یوې پارټۍ په منشور کې هم دا نه دي شامل چې دومره لویه ګستاخي شوې ده. زه په دې حکومت خو دباو واچوم چې کم از کم سفیر خو یې بهر کا. حتی مذهبي پارټۍ، هغه پارټۍ چې د اسلام په نوم دلته ناستې دي، د مذهب په نوم دلته ناستې دي، د هغوی منشور هم دا نه دی، هغوی هم په دغسې وینا ونه کړه، هغوی هم د دې دپاره میدان ته رونه وتل. ولې د دې نه زیات خطرناک ترین وخت به بل کم وي په اسلام باندې، چې هغوی علالاعلان په سرکاري سرپرستۍ کې زما د محبوب علیه السلام ګستاخي کوي. علاوه د تحریک لبیک یا رسول الله نه یو جماعت هم میدان کې نشته. ولې دا صرف دی د حضور کلمه ویلې ده، تا نه ده ویلې. ته به حضور ته نه مخامخ کېږې. یو دکاندار چې په دکان ناست دی، ستا ډیوټي صرف دا ده، حضور ته به نه مخامخ کېږې. یو زمیندار چې زمینداری کوي، ستا صرف دا ډیوټي ده، ته به حضور ته نه مخامخ کېږې. یو ډاکټر چې په خپل هسپتال کې ناست دی، آیا ستا صرف چې کم دی مریضان قتل ډیوټي ده؟ د حضور د عزت او ناموس پهرداري ستا ډیوټي نه ده؟ یو استاد چې په سکول کې لګیا دی او د هغه کالج سټوډنټان دي،
آیا تاسو به د حضور د شفاعت طلبګار امیدوار نه یې؟ که مسله صرف د تحریک کی بیا ووایه چې دا ستاسو مسله ده، موږ د حضور نه بې نیازه یو، زموږ ضرورت نشته. حالانکه حقیقت خدا دی چې د حضور نه بغیر خود چام چې کم دی چاره نشته، د هر چا ضرورت د مدینه منورې جانان مبارک دی. که وخت د زنکدن دی ام ضرورت د حضور دی، که د قبر تورې تیارې دي ام ضرورت زما د جانان دی، که د محشر سخت ورځ ده ام ضرورت زما د کریم آقا دی. په زنکدن کې به په لور د مدینې ګورمه اموخته شوې په انعام محمدي یم، چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب د پاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم، او د محشر په سخت ورځ چې عالم جاړي زه به ګرځم شادان محمدي یم، او به وایم مالک ته خبردار شه لاس رانه وړې په امان محمدي یم. اے رضوانه د جنت جوړې زر راوړه، خبر نه چې ناتخوان محمدي یم. زه محمد امین پروا د بلبل نکړم چې مداح شیرین زبان محمدي یم. څومره د افسوس خبره ده چې کوم خلک د سرکار نوکرۍ کوي او هغې ته دا ټاسک ملو شي، هغې لم پیغام ورکومه چې تاسو د سرکار نوکرۍ کوئ بیا موږ له راشئ موږ ته وایي جي زموږ مجبوري ده. عزتمندو دا نوکري صرف د سرکار نه ده، یو بل ځای را روان دی چې دا هغې در نوکري دي نه کړی مخامخ کېږي به څنګه؟ ستا دومره چې کوم دی خېټه مجبوري شوه چې ته وایې نه بیا به ما ته رزق او تنخوا نه میلاویږي. که ما د حضور علیه السلام په غلامانو عاشقانو باندې چې کوم دی سو نه کړه په هغې ما سختي را نوسته جي زموږ مجبوري ده. دا د حضور صحابو ته د روټۍ ضرورت نه و، د هغې ته د مال و دولت ضرورت نه و، د هغې بچي نه و. آیا ته به د دواړو جهانو سردار ته نه مخامخ کېږي؟ خبره خو زما نه ده که نه؟ نه خبره زما د عزت ده، نه خبره د باباجي د عزت ده، نه خبره د یو تحریک ده، نه خبره د یو تنظیم ده، خبره خو د مدینه منورې د جانان د عزت او د ناموس ده. که د حضور کلمه دی ویلي پکار چې سرکار ته ووایه چې ستا نه مخکې زما د بل چا نوکري شته، چې تا سره ما کوم حلف اوچت کړی دی د هغې نه وړاندې ما یو بل حلف هم اوچت کړی دی چې هغه د الله او د هغه د رسول سره د وفا حلف دی. زه هر څه کولی شم خو د پیسو د نوکرۍ دپاره د الله او د هغه د رسول سره غداري نشم کولی، د هغې سره خو بې وفایي نشم کولی. افسوس دا د عزتمندو چې تر اوسه پورې د قوم معیار برابر نه کړ. سیاستدانانو ته هم پته ده چې د قوم معیار چې دی هغه نظام مصطفی او د ختم نبوت او ناموس رسالت حفاظت نه دی بلکې نالی ده، تاس پرمر دی، کلی کوڅې دي، جاب دی او نوکري ده او ټیکي دي. که د قوم معیار د حضور د عزت او د ناموس حفاظت وې قوم بدلته نه وې ولاړ نن چې هغې به ښکاره زما د جانان بې ادبۍ او ګستاخۍ کولې او موږ به د هغې دپاره نن نارې والې، موږ به د هغې دپاره فلیکسونه لګول، موږ به هغې ته هارونه ورچول. څومره بدبخته دی هغه انسان چې چا د حضور په عزت حملې وکړې او دوی پې خاموش ګونګیان پاتې دي، ته ورځې هغې ته هارونه ورچوې. پکار خدا وا چې دا تا په ګنده انډو باندې ویشتې وې، دا تا په ګنده ټماټرو باندې ویشتې وې چې ته چې کم دی کم از کم چې دغلته ناست دی زما د وټ حق ادا کا، زما د وټ حق ادا کا، د حضور په عزت خبر وکا، یو قرارداد پیش کا. دا وړه خبره والله کدا حضرت سعد ابن ربیع خود عمرم ویلو په خپل آخري سلګو کې چې صحابو له زما پیغام ورسوي او ورته ووایه که تاسو کې یوم ژوندی و ومنکم عین تطرف، یوم ژوندی و د هغه په سترګو کې ساوه، الله به د دې یو نم تپوس کوي چې ته ژوندی وې حضور ته ولې تکلیف رسېده؟ تا به هم ځان مړ کړی وې، تا به هم ځان قربان کړی وې، زما جانان ته ولې تکلیف رسېده؟ نن یو دوه درې څلور نه، نن یو لک او یو کروڑ نه، نن د یو نیم ارب نه زیات مسلمانان موجود دي، باوجود د هغې لګیا دي زما د جانان بې ادبۍ او ګستاخۍ کوي. او په کومه ورځ چې هغې بې ادبۍ او ګستاخۍ کوي په اکه ورځ باندې چې سرکاري عمارتونو باندې هغې ګستاخانه خاکې شایع کوي. زمونږ د قوم وزیر دفاع هم په اکه ورځ باندې لګیا دی په مندر کې د هغې ګمروګان شړنګوي، د هغې خالونه چې کوم دی په خپل تندي باندې لګوي. دومره بې حسه قوم دی چې بیا هم د دقې خلکو ملګرتیا کوي، بیا هم دي ته عاشقان رسول وایي چې څوک د حضور دپاره راوځي د هغې خلاف اډر جاري شي. پرون راسې به تاسو خبر یې د باباجي په جومات باندې پرون راسې چاپې دي، د کور دروازې وله ټولې ماتې کړي دي، لګیا د لوی غوبل د نن د جمعې د منځ د اراکینو نه د مقتدیانو نه زیات د فورس تعداد دی. څوک هم چې مانځله راځي بهر ورته ولاړ دی نه به راځي. اخر دا تاسو د چا دپاره لګیا یې، دا ډیوټۍ تاسو د چا دپاره کوئ؟ دا پیسې دومره قیمتي شوې
کم از کم دومره به دې ورته ویلو چې واله دا بیلټ زه د حضور د عزت خبره چې راشي د حضور په غلامانو باندې زه نشم کولی وښایه راته که غداران وي وښایه راته که دهشتګرد وي وښایه راته که منشیاتو کې وي وښایه راته که د ملک او قوم خلاف لګیا وي دا خو د حضور دپاره لګیا دي دا خو زما د جانان د عزت او د ناموس دپاره لګیا دي که دې قوم دا غیرت شروع کړه حکمرانانو کې بیا دا جس نشته چې دی بیا هم دا کار وکړي هغوی ته پته ده چې د قوم معیار پیسه ده د قوم معیار نالی ده د قوم معیار ټرانسفارمر دی بجلی دا نوکری دا والله العظیم کده قوم د حضور د عزت د پاره د هر صلی الله ورکړه څنګه چې حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرمایل د روم سردار تا چې ته خو مال نیمه بادشاہی راکې لو اتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین صرف نیمه بادشاہی نه کدا ټول سلطنت راکې د دې عمر نور راکې د دې عمر نور راکې د ټولو عربو بادشاہی راکې زه د سترګو د رب عمرم د خپل جانان سره بے وفایي نشم کولی ځکه عزتمندو 15 باندې د حضور غلامانو د تحریک لبیک یا رسول الله امیر زمونږ استاسو د زړونو دړکن او مشر امیر المجاهدین اعلان کړو چې زه به فیض آباد لیاقت باغ ته راځم او د دې نه به مطالبه کوم چې فرانس سفیر له ته ورکړي فرانس سفیر وباسئ د پاکستان له به الله سرداري ورکړي سترګې به د حضور جناب کې اوچتې شي الله به ولا ترقي ورکړي د ملک به خوشحالي راشي چې دې ملک چې دې په ټوله دنیا کې به د دې وطن نوم روښانه شي چې په اس پاکستان کې داسې د حضور غلامان اوسیږي چې د فرانس سره خپل تعلقات ختم کړل سفیر یې ولېږه غیرت یې وکړو د هغې دپاره حضور امیر المجاهدین اعلان کړو او انشاءالله تعالی اعلان په خپل ځای باندې دی تاسو تکړه شئ تاسو خپلې ډیوټۍ کوئ مونږ به د خپل جانان مبارک نوکری کوو نوکرے دی یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے تخپل آقاگان خوش آلہ و دا فرانس والا منگ و دا مدینہ منوری جانان مبارک خوش آلہ و او دا خو عزت مند جن دے لطف سجن دم بدم اور کار سجن گاہ گاہ دا حضور علیہ السلام دا طرفہ نعمتنا خوش پاو رزی دی دم بدم پا ہر وقت کی دی پا ہر سابان دی پا ہر سکنڈ کی دی دا لاسونا دی چی دا حضور پا نم باندے خلق پخگلولو باندے ستڑی شو دا غاڑی دی چې د حضور په نوم باندې خلق چې کم دی په هارونو اچولو باندې ستړي شو نو چې کم لاسونه د حضور په نوم خلق ښکلوي که هغې ته د حضور په نوم باندې هتکړی ولګي والله دا زموږ دپاره د سعادت خبره ده دا د خوشحالۍ خبره ده څنګه چې ایاز چې کم دی هغه څه چلو کو محمود اجنبي چې کم دی څوک دلی خپلو وزیران یې راغونډ کړه ټولو لی سیوان یې وله ورکړه تراخه سیوانو وی دا وخورئ بیا راته ووایه ذایقه یې څنګه وه ټول چې وزیرانو چې کله ټنګری وخوړې نو ټولو خپل چې کوم دی تندي را دغه کړل او بس توکاڼې وتوکلې واپس یې وتوکل وایي چې ډېر زیات تراخه دي د خوراک نه دي چې کومه ټنګری ایاز له ورکړې وه هغه لګیا و په ښه په مزه مزه باندې خوړه او وی سبحان الله باچا ته تپوس وکړه دا څنګه چلې ولې خوږه ده وایي نه ترخه ده نو بیا څنګه دومره په شوق باندې خورې وایي په شوق باندې ځکه خورم چې د کوم بادشاه سلامت د لاس نه ماته همیشه خواږه ملو شوي دي ټول عمر راته خواږه ملو شوي دي که یو ورځ چې کوم دی دا تریخ دا ټنګری ملو شوه نو دا به ولې زه غورځوم دا به هم زه په مینه باندې خورم چې د کم در نه مونږ ته د همیشه نعمتونه ملو دي که یو د امتحان ورځ راشي زه به رستو شم چې نه نه دا خو امتحان دی دا خو جیل دی دا خو تکلیف دی دا خو چاپی دی دا خو به زما د کور د چادرو چاردیوارۍ تقدس په عمل شي قسم په ذات د خدای زه چې د حضور امیر المجاهدین زندګۍ ته ګورم چې بیګار آسه دا په کور باندې کم حالات ته یو شانته چې کم دی دروازې ماته غوبلې ټک ټوکا دا غي باوجود د حضور د دین د غزمره په خپل اعظم باندې مضبوط او کلک ولاړ دی چې کپه دې زما د جانان د عزت او د ناموس حفاظت کیږي په خلکو کې جذبه راوځي زما ارس قربان د حضور مبارک نه ځکه عزتمندو زمونږ هم انشاءالله تعالی هم دغه ایمان دی هم دغه عقیده ده چې تاسو لګیا شئ تاسو خپلې ډیوټۍ کوئ مونږ به د خپل جانان مبارک دپاره ډیوټي کوو مونږ به د هغه د عزت او ناموس د حفاظت دپاره ډیوټۍ کوو انشاءالله تعالی خپل مکمل طاقت به مجتمع ساتئ چې هر څنګه انشاءالله حکم او د هغې مطابق به که خیر مونږ د حضور امیر المجاهدین په آواز باندې لبیک وایو چې هر څنګه حکم او د مرکز طرف نه
خپل ځان به مکمل طور باندې محفوظ او منظم ساته. او چې کلم د حضور امیر المجاهدین د طرف نه حکم شو چې راشئ د حضور په در کې خپل سرونه کېده، والله مونږ به دا نه وایو چې قربان د دې طرفه که د دې طرفه، قسم په ذات د خدای مونږ به وایو یا رسول الله که زمونږ په وینو باندې ستا د عزت او ناموس حفاظت کېږي، د دې نه باندې سعادت زمونږ دپاره کوم دی یا رسول الله، زمونږ تن من دن هر څه ستا په دربار کې حاضر دی.